أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن زمان د بیان موضوع ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت علامات او معجزات. د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې زه هغه کاڼی او تیږه یعنی تیږه اوس هم پیژنم کومې به چې د نبوت نه مخکې ماته سلام کولو. دا حدیث مسلم نقل کړی دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې اهل مکه یعنی مشرکینو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه د معجزې سوال وکړو، یعنی چې ته وایا چې زه پیغمبر یم، نو د تصدیق دپاره څه نشانه وښایه. چنانچه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اشاره باندې سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه، خو د غار حرا غار په میاس کې دواړه ټوکړې د سپوږمۍ ولیدل شوې. دا حدیث بخاري او مسلم نقل کړی دی. د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه اورېدلی دي چې قریشو زما د دروغ ویل، یعنی کله چې دا خبره وکړه چې په شپه د معراج باندې ما په بیت المقدس کې د انبیاو امامت وکړو، نو قریشو ما ته د بیت المقدس د نشاناتو تپوس نه شروع کړه. چنانچه زه په حجر یعنی حتیم کې ودرېدم او الله تعالی بیت المقدس ما ته ښکاره کړو. کتل مې ورته او خلکو ته مې د نشاناتو او علاماتو ښودنه کوله. دا حدیث بخاري او مسلم نقل کړی دی. د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه روایت کوي چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه فرمایل چې ما په غار ثور کې د مشرکانو قدمونه ولیدل چې زموږ د سرونو سره وو، یعنی بالکل نږدې وو. ما عرض وکړو چې د الله رسوله، که چېرې دوی د خپلو قدمونو طرف ته وګوري، یعنی که ښکته خپو طرف ته وګوري، نو موږ به وویني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای ابو بکره، ستا څه ګمان دی د دې دوو کسانو متعلق چې دریم ورسره الله دی؟ دا حدیث بخاري مسلم نقل کړی دی. د دې په تشریح کې دا بیان راځي غار ثور هغه غار دی چې د جبل ثور په سر باندې یوه غټه تیږه ده، یعنی ډېر حاجیانو صاحبانو به لیدلي وي. کله چې مشرکانو د مکې په دارالندوه یعنی د خپلې مشورې ځای کې راټول شو
او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د شهادت فیصله وکړه. نو د الله تعالی په حکم جبرئیل علیه السلام خبر ورکړو او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او رسول الله صلی الله علیه و وسلم دواړه روان شو او په دا غار کې ډیره شو او مشرکانو د مکې د ښار نه چاپیره تالاشي راونیوه حتی یعنی تر دې پورې چې دغه کمرله راغله او د غار خولې ته بالکل قریب شو. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ صدیق رضی الله تعالی عنہ عرض وکړو چې ای د الله رسوله کچره دا مشرکان سر ښکته کړي نو مونږ به وویني او دا خو یقیني ده چې مونږ د دوی مقابله نشو کولی ځکه چې مونږ 2 کسان یو او دوی ډیر دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمایل فکر مه کوه ځکه چې مونږ دواړه سره د تمام جهان مالک ملګری دی. یعنی کله چې د بنده اعتماد په الله شي نو الله تعالی د بنده شي او کله چې الله تعالی د بنده شي نو یو ډله یو قوم خو څه کوي چې دا ټوله دنیا یې مخالفه شي نو هم څوک څه نشي کولی. چنانچه الله تعالی داسې اعلان کړه چې 4 واړه طرف ته وګرځېدل او د تاجدار عالم صلی الله علیه و وسلم په طرف یې د سترګو نظر هیڅ کار نه کولو. او په بعضې روایاتو کې راځي چې د کونترې د غار په خوله کې هګۍ واچولې او جولاګې راغلو د غار په خوله کې جالکې جوړ کړو چې دا هم د معجزې نه کمه نه وه. د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ورځ د غزا د بدر کې وفرمایل چې دغه جبرئیل دی چې خپله اسپۍ د سر نه نیولې ده او د جنگ وسله ورسره ده. دا حدیث بخاري نقل کړی دی. د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د احد د غزا په موقع د رسول الله صلی الله علیه و وسلم خي طرف او ګس طرف ته 2 کسان ولیدل چې سپینې کپړې اغوستې وي او دواړه نهایت شدت سره جنګېدل او دا دواړه کسان نه ما مخکې لیدلي او نه ما بیا وروسته ولیدل. دې نه دا ثابته شوه چې دا دواړه کسان فرشتې وي یعنی جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام. دا حدیث بخاری او مسلم نقل کړی دی. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خندق د غزا نه واپس راغی نو وسله یې کېښوده او یعنی د غسل اراده یې وکړه چې دله جبرئیل علیه السلام راغی. څنګه واقعه ده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خندق د غزا نه واپس راغی نو وسله یې کېښودله او د غسل اراده یې وکړه چې دله جبرئیل علیه السلام راغی او د خپل سر نه یې د خندق د غزا ګرد څنډلو او ویل ای د الله رسوله تاسو خو وسله کېښوده او قسم په الله تعالی چې ما اوس هم وسله نه ده ایښودې او د کافرانو په طرف رسول الله صلی الله علیه و وسلم
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چارتا جبريل علیه السلام د بني قریظو په طرف اشاره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طرف د بني قریظو روان شو. دا حدیث بخاری او مسلم نقل کړی دی او د بخاری په روایت کې دی چې انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې گویا هغه گرد او غبار زه اوس هم وینم، یعنی اوس هم زما د سترګو کېږي، کوم چې بنو غنم په کوڅه کې د جبرئیل علیه السلام سره د ملګرو او د سورلو دوړو پورته کېده، سواخه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره تله په طرف د بني قریظو، یعنی جبرئیل علیه السلام سره د فرشتو مصلحه ډله وه. او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله دا سواره روان وو نو د اسونو د خپو سره چې کوم ګرد غبار پورته کېده هغه اوس هم زما سترګو مخې ته کېږي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي په مقام د حدیبیه کې داسې وشو، په مقام د حدیبیه کې په دغه ورځ خلک تږي شو او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره یوه لوټه وه چې اودس یې پرې وکړو. خلکو عرض وکړو ای د الله رسوله، موږ سره نه د څښلو اوبه شته او نه د اودس کولو، مګر دغه اوبه دي کومې چې ستاسو په لوټه کې دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل لاس مبارک په لوټه کې کېښودو، اوبو جوش وکړو او د ګوتو مبارکو د میازنۍ اوبه لکه د چینو په شان جاری شوې. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مونږه هم وڅښلې او هم پرې اودسونه وکړه. د جابر رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وشو چې په دې موقع تاسو څومره کسان وئ؟ جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې مونږ 100,000 وې نو هغه اوبه مونږ لره کافي وي، لیکن دغه وخت زمونږ تعداد 1500 وو. دا حدیث بخاری مسلم نقل کړی دی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمر د پریوتو نه پس د خپل کور ته راووتو، یو آواز یې واورېده، وی فرمایل چې دا آواز د یهود دی چې په قبر کې عذاب ورکولی شي. دا حدیث بخاری مسلم نقل کړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.